یو کس وایي چې کونترې الوزول څنګه دي او د بل چا کونترې نیول او هغه خرڅول دا څنګه دي. کونترې الوزول دا ټیک نه ده، دې نه منع فرمایلی شي. د لوط علیه السلام د قوم په باره کې راځي چې هغوی کې یو بد فعل خو موجود و، هغوی مشهور دی، لیکن په هغوی کې نور هم څه خبرې وې. په هغوی کې یو دا وه چې نکریزې به یې لګولې په لاسو خپو سړو. زمونږ په دې پښتنو کې هم په بعضې علاقه کې سړي په لاسو باندې نکریزې لګوي، دا مکروه دي سړو دپاره. او کونترې الوزول دا هم په هغوی کې و. چرګان جنګول، کونترې الوزول، سپي جنګول، دا ښه عمل نه دی، دا فضول دی. او که په دې باندې بیا شرط مقرر شي نو هغه جواري ده او حرام دي. نو دا کونترې الوزول داسې عمل دی چې دې سره سړی په غفلت کې پروزي. هر هغه کار چې هغې سره سړی د الله نه، د الله د عبادت او بندګۍ نه او د آخرت نه غافل شي نو هغه حرام دی. دې ته لهو ویلی کېږي. قرآن پاک دا لهو دا لفظ ډېر استعمال کړی دی، دا ټیک نه دي. البته کونتره ساتل جایز دی چې دا لوبې ورسره نه کوې، دا کاتې نه کوې او کونتره ساتې او هغه بال بچ سیوا کوي او هغه اګۍ راړي نو دا ټیک ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم بعضې حضراتو مارغان ساتلی دي. پیغمبر علیه السلام په هغې باندې نکیر نه دی کړی، خو یو دوو شرطو سره چې د هغې د ګرمۍ د یخنۍ انتظام کې او د خوراک سکاک انتظام کې، حفاظت کې، نو بیا ساتل جایز دي. بل د بل کونترې نیول او هغه خرڅول دا حرام دي. بل کونتره دې ونیوه، هغې مالک شته دی، هغه بیا ته ونیسې خرڅوې، تا ته پته ده، نو دا پردی مال خرڅول یې حرام دي.